حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً په 28 ذی الحجه باندې سحر مستا چې دی راتلو نو ابو لؤلؤ فیروز المجوسی دا مجوسی دی ورته پټ ناستو محراب کې او یو چاړه ور سره و چاکو غونته 13 زهريلا هغه راويستو او دې په خېټه کې اوالو زخمی کو او دا سه گزارې ورکو چې عمر سے رضی اللہ عنہ فوراً را پریوتو بے ہوش شو نو غالباً عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اغا منز بیا باقی اغا پڑھو کو ادمر ظالم انسانو چه اغا چه کل منډه والا تختیدو یو سکپڑا کی ځان پټ کو نو خپل ځانم قتل کو پای کپڑا کې چې بس سو صحابه کرام نورم زخمیان کړي و خو عمر سے 27 ذی الحجه باندې دی ظالم اوالو او بیا په یکم محرم باندې د دنیا نه رخصت شو یکم محرم باندې عمر سے د خپل ذاتی نوم عمدہ عمرو او کنیت ابو حفص او ابو اسد باندې هم مشهور ابو اسد به هم ورته ویل کېده خو ابو حفص دا ډیر مشهور او لقب د فاروق و فاروق لقب د فاروق ور چاته به عمر فاروق رضی الله عنه دا به نوم سره چکم د دالی کله کېده د والد ابن میں خطاب او د نیکنو میں نوفیل او د پنیکونو کې عادی رضی عادی او دغه عادی د مرا سے رورو او مرا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اتم پوش کې نکو د پیغمبر علیه السلام اتم پوش کې نکو نو څه مطلب چې په اتم پوش کې عمر صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رشتہ دار په اتم پوش کې د عمر صاحب رضی الله عنه د آقا علیه الصلاۃ والسلام سره سوا رشتہ داری لګېدلې و خاندان یو او د والدینو میں ختمہ بنت حاشم او د ولادت شکل دی پیدا شوی عمر رضی الله عنه تقریبا تاسو ته بیا دی واقع د فیل په ابرهه چې کله خپل لشکر راواستلو او په مکه مکرمه باندې حمله کوله هغه ټیم کې سفیل لمدق شان دی واقعا داغینا سو وخت پس شکم دی 100 کال تیر شي وو د دې ولادت الله رب العزت شکم دی کړو ولادت الله رب العزت کړو عمر صاحب رضی الله عنه چې کله مسلمانې دو داغه ډیر یو ناشنا واقعیا ده ټول ناول خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا وغوښته چې یا رب په دې دوه عمرو کې چې یو عمر ابن الخطاب دی او دویم عمر ابن هشام دی په دې دوه کې تا ته کم یو محبوب وي یا الله ته هغه مسلمان کې
ځکه چې دا دواړه په طاقت کې ډېر مشهور او ډېر بهادر او دواړه او یا الله په دې سره ته دین ته بری ورکړي. آقا علیه السلام دعا غوښتې وه. بل طرف ته کافران ناستې او مشوره کوي چې دا دواړه عمر پکې ناست، عمر ابن هشام د ابو جهل ته ویل کېږي او عمر فاروق رضی الله عنه دیم پکې ناستو د کافرانو په ټولګي کې او مشوره کېده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه څنګه ځان خلاص کړو. آخري فیصله دی دا وکړه چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کړي. دی دا خبرې وکول. عمر صاحب توره واخیسته چې دا کار زه کوم. ډېر سخت و، د کفر په حالت کې هم ډېر سخت و. نو روان شو، توره ځان سره راواخیسته. نو په لاره کې یو صحابي ورته میلاو شو، ورته وایي عمره چېرته ځې؟ ایزم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس غالبا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ملاقات شوی. نو هغه مور سره توره راواخیسته او بلکې هغه ورته دا ووایي چېرته ځې؟ هغه پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله قتل پسې ځم. هغه ورته چاول خو ته د خپل کور حالات خو معلوم که چې ستا خور فاطمه رضی الله عنها او بل داغه خاوند اوخې دی دا مسلمان شوي دي. نو عمر رضی الله عنه تیش کې نور هم راغو چې خازه خپل ته زمو دیره تله مسلمان شوي دي. دروازې وواله په زور زور سره. نو د عمر صاحب اوخې خو پټ شو او خور یې یو طرف ته شو او ورغه دې ټایم کې زده کړه تلاوت یې کولو. نو دوی تېنه پټ شو. نو دا ورورې دا اوخې چې کوم دی راوویستو ورته وایي چې سم کول. چې سم نه کول بس ایم دې ګیره کې رونی چې نه تاسو مسلمان شوي څنګه یې؟ خور بیا وواله. خو خورم د چا خوره د عمر صاحب خوره ډېره سخته بیته وه هغه. نو ورته وایي تاسو مسلمان شوي یې. خو بهرحال اوږده کیسه ده. هغې ورته وایي چې که هغه دین حق وي نو بیا بس نورم غوسه شو د عمر رضی الله عنه او ډېر خطا سپېړې ترې نه وویستې په دې مخ. نو په دې ټیم کې دې خورې ورته ووایي چې عمره ته سم چې کې ستا لاس نه سم کېږي وکړه خو مونږ به د اسلام نه وانړې. خدا خبره اورېدلو چې د عمر رضی الله عنه چې کوم دی دا زړه بیا نرم شو. نو فورا د څه وکړه زړه نرم شو. نو ورته وایي خور ته چې ښځه تاسو څه ویل ما ته وښایې چې زه یې وګورم چې دا څه دي. نو په دې ټیم کې تا خور یې ورته ووایي چې نه ته دې ته لاسونه نه شي وړی، ته ناپاکې اول غسل وکړه. نو بیا چې کله غسل هر څه یې پې وکړ ورته راوویسته چې همدا دې اوس یې ووایه. نو هغه آیتونه د سورې طه آیتونه و هغه آیتونه چې کله ولوستل عمر صاحب زړه نورم نرم شو او خپل اوښې ته وایي چې راځه ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر کړه. نو اوښې ورته څه وایي چې مبارک شئ عمره. پرون رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتې وه چې یا الله په دواړو عمرینو کې چې تا ته یا رب کم خوښ وي تا هغه مسلمان کړي. داسې ښکاري عمر مبارک شه الله ته ته ډېر خوښ الله ته ته ډېر خوښ ورته نږدې. نو عمر رضی الله عنه روان کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت ته مسلمانېدو دپاره. په دې ټیم کې صحابه ووي چې عمر صاحب را روان دي ډېر تیز. نو حضرت حمزه رضی الله عنه هم ډېر زیات تیز و، داسې جنگ به یې کولو چې حیران. نو هغه ته چا ووایي هغه واورېده وایي چې راپرېږي دی که په ښه نیت راغلی وي نو ښه خبره ده او که ښه نیت باندې نه وي راغلی هم ډېر تیز و چې دا خپله توره باندې به سر ته قلم کړم. حمزه رضی الله عنه چې کوم دی دا وفرمیل. هغه عمر صاحب رضی الله عنه چې څنګه را دننه شو به یې ورته وایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم
مسلمانې دو تراغله الله پر رحم وکړو. نو صحابه په دې ټیم کې بے ساخت دی او خلینه د الفاظو د الله اکبر د عمر صاحب رضی الله عنه مسلمان شو. په دې ټیم کې د عمر صاحب رضی الله عنه عمر مبارک 33 کاله و. څومره 33 کاله و او په لیست کې د مسلمانانو په لیست کې د 45 نمبر باندې و. په نمبر او بیا لګیاش د دین د پاره قربانی در قربانی قربانی در قربانی قربانی در قربانی کم زه ته ورسېدو. دویم نمبر باندې ځان راوست. کله چې کلاس کې ماشومان وي ها او کم الګ ډیره خواري کې اول نمبر راشي بیا چې ورپسې بل خواري کړي دویم نمبر راشي او ورپسې بیا سوي دریم نمبر راشي. نو عمر سے په 40 نمبر د اسلام په کلاس کې داخل شو او سوم نمبر راغو پوزیشن باندې او نو دینه معلومی کی چې د ابوبکر قربانی څه شی وا اول نمبر وا د ابوبکر قربانی 1 نمبر وا. یوزل آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د عمر سے دومره نیکی دي دومره نیکی لکه د اسمان کې د غټ غټ ستوري دومره نیکی دي او ډیر تعریف یو کو. مور بیبي دا خبره اورېدې عائشه بیبي مور بیبي هغه خپشوا وای چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ولی زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته چې شیخ پکې غما استا پلار غار سور کې کوم شپې ما سره کړی دي ستا پلار چې عمر داغي نیکو تم نشي رسیدي داغه نیکو تم نشي رسیدي. نو دی وجنه عمر رضی الله عنه ډیر اوچت شان او ډیر لویا هستی چې کوم دی الله جل جلاله پیدا کړو. د دبل صفات دا د عمر رضی الله عنه چې په قران پاک کې 27 آیتونه الله رب العزت د پرای باندې نازل کړیو. سمرا 27 آیتونه الله رب العزت د عمر رضی الله عنه د پرای د فکر د پیغمبر اسلام ته کوم مشوره ورکا هغه باندې منازل شو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په بنی اسرائیل کې بعض خلک دومره دیندار او دومره دیندار شاغي ته فرشتي راتلي ملاقات به ور سره کولو. بنی اسرائیل کې داسې دیندار خلک وو. اکچری زما امت کې الله رب العزت دا شی زما امت ته ور کوله چې د فرشتو ملاقات کړي چې دا به زما په امت کې د عمر رضی الله عنه سره به ملاقات کړي د فرشتو. تاسو الله یو چت شان ور کړو. او بل دا چې آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی و لو کان بعد نبی لکان عمر کچری زمانه پس بل نبی دنیا ته راتګ والاوي راتله نو بسوک وي اب عمر رضی الله عنه وي. دینم ګور سنا یو عقیده معلومه شوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری نبی بل نبی دنیا ته راتګ والا نشتا. نو کپدی وخت دا قادیانان خنزیران او نور داسې څوک خلک تاسو ته د دې باره کې خبره کوي نو پوه شه چې دا کافر دی او استاد سنه اخلاصي د ایمان نه د اخلاصي د دې کافرانو قادیانان نه بزان څه کوي ځان بساتای دي نه. دا د قران منکر دي د الله د کتاب منکر دي د آقا علیہ الصلوۃ والسلام د احادیث او د اقوالو چې کوم دي دا منکر دي. عمر رضی الله عنه بادشاہت په 22 लाख مربع میل باندې او په څومره باندې 22 लाख مربع میل په دې کې ایران عراق ترکستان دا ترکی سره ترکی دا ټول ترکی دا ټول ایسه د حکومت کې راغلی و. په دې باندې د اسلام جنډا د بلند کړه. قیصر او کسرا په ټیم کې
سوپر طاقتونه به ځان ته ویل، ډېر غټ فوجونه ورسره، روم. دا ټول د عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې دا قبضه کړی و. بیت المقدس دام عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې څه کړو؟ دا قبضه کړو. او د اسلام جانډا په دې ټولو ځایونو باندې چې کوم دی عمر صاحب دا خورا کړو. د دور کې انصاف داسې ناشنا انصاف چې حیران کن خبرې. په مدینه منوره باندې یو ټیم کې زلزلہ راغله، ولړزېدو، د خپل کوړه راواخسته او د مدینه منورې د ځمکې ته کوړه داسې روبغوله چې په کوم ځای باندې زلزلہ وه او ځمکې ته څه وایي؟ الله ای ځمکې پتا باندې عمر انصاف نه دی کړی که ولې زلزلې راغې ته؟ د دې وخت بادشاه داسې ویلی شي، ویلی شي ای ځمکې پتا باندې عمر صاحب سے انصاف نه کوي که ولې چې ته زلزلې ته راغې؟ کله هم د عمر صاحب په دور کې په دې باندې زلزلہ بیا رانغه او کله به بیا آرام نشي په مدینه منوره باندې. په مدینه منوره کې د یو غر نه اور وروته، اور عمر صاحب په دور کې چې کله اور وروته نو عمر صاحب یو کپڑا تمیمداري رضی الله عنه ته ورکا چې تمیمداري دا کپڑا والا او دا اور په دې واپس کا. فایر بریګیډیر ته ټلیفون نه کوي، څه نمبر دی فایر بریګیډیر؟ پته نه 1122 دی که څه نمبر دی؟ بس هغه ملو کې فایر بریګیډیر به تر دونه اوبه واچي چې ځای کې هغه چې کله کارونه شي بیا نور ماشینونه او درز غپي پونګا او دا اوازونه به شروع وي، یو درز غوبل به راخسته وي. عمر صاحب چا سره تعلق دی؟ الله سره. او تمیمدار ردن ته کپڑا ورکي او ورته وی چې تمیمدار دا کپڑا والا او دی اورته وای چې واپس شه، سره راوته واپس ا کپڑے ورته دا سکولا تمیمدار ردن چې اور د الله په حکم واپس اور چې کم زین راوته او په غزه باندې دن نشو بیا کلم رو نو وته. د دریای نیل دلته به خلکو د دریای نیل به اوچ شو، دریای نیل به وبونه مکمل شو، دا به اوچ شو بالکلی، دی باندې به وبن راتلې. نو دی کی ترتیب دا و چې یو پیغله جنې به سنگار کړه او خو خستا برابر به کړه کپڑے او ورته سونه جواهرات دا به پیواچول او بیا به د سمندر کې خدا او د سمندر وبو پیراغه دا ماشومه به هلاکه کا مړه به. عمر صاحب ته چاوي چې په دریای نیل کې داسې کاته ده ښه، نو د ورته یو چټې ولیکله چې دا چټې ورشي د سمندر کې لړه کوي، خو چې زنانه لړه نه کوي او که چا لړه که خیر به نه وي. نو هغه چټ باندې د څه ولیکل او سمندر ته لړک چې ګوري سمندر داسې په چپو را روان دی، تر اوسه پورې دریای نیل کمیږي، اوس هماغه اوبه دي او په ځای ولاړې دي او روانې دي. کاغذ باندې دا لیکلي و چې ای سمندره که د الله په حکم چلیږي نو چلیږه او که د الله په حکم نه چلیږي نو ستا ته زموږ هیڅ ضرورت نشته چې په ټول عمر کې ونه چلیږي، ورکېږه. هغه دریاب تر اوسه پورې داسې ښه ډاډه روان دی. په کوم لاره باندې به چې عمر صاحب روانو په دغه لار به شیطان نه تلو، یو ډډه به یې ترې کوله، ډډه به یې ترې کوله. داسې ناشنا الله رب العزت چې کوم دی صفات عمر رضی الله عنه ورکړي وو. د شپې به ګرځېدو په دې علاقه باندې به چکرې والے چې څوک خو چاته څه تکلیف نه وي، چاته څه پریشانی نه وي. یو ورځ یو شپه روان دی، نو یو ځای کې وکته څه ماشومان ژاړي، یو زنانه لګیا ده او کټوې یخې ده خوټ کېږي. چې وی کته دی ورغو تپوس نه کوي چې خورې دې کټوې کې دې سا اچولې دي؟ نو ورته وایي چې دې کې
کاڼي مې اچولي دي او ماشومان مې وږي دي او دا پې دوکه کومه چې دا اوده شي په دې حال کې. عمر سے په ژړا شو چې دا څه حال. نن سبا بادشاه به دا وکړي، نن سبا بادشاهان خو دا وایي چې خدای دې ټول قوم تباه کړي، خو چې مونږ په ایسي کې پراته وو، مونږ په ښه مزو کې پراته وو، زموږ د بجلی څه حال دی. نور حالات څنګه دي؟ تورړه، ګراني، مړه بس الله دې ټیکسونه یو د پاسه بل غم. عمر صاحب چې دی زنانه ته ورغو چې تا دې کټوې کې سا چوری دی، دې کې کاڼي دي د ماشومان په دوکه کوم چې دا وده شي. عمر صاحب سره خپل غلام ته وایي چې راځه. نو فورا لاړ بیت المال ته او بیت المال کې اوړه او نور څه خوراک مراکه شی راواخسته. اوس غلام ته څه وایي چې غلامه ما ته په دې ملا باندې راواچو دا بورې اوړه او نور سامان چې کوم بند کو، ورته څه وایي چې زما په دې شا باندې دا بورې وتړه چې زه دا په خپل مټ باندې او دې په شا باندې چې کوم د ملا باندې یوسم. غلام ورته حضرت دا څه کې ته امیر المؤمنین چوپ شه، که قیامت پر ورځ الله مانه تپوس کې زه به دې خلکو څه جواب کو. په خپل املا باندې هغه سامان یوړو او د ماشومانو ته یې څه که ورته یو طرف ته کټوې ورته باندې هغه ټیم سره کم خوراک وای ورته برابر کو او هغه لرګي لاندې ورته خو د کټوې لاندې پوکې به ورکول. هغه غلامي وای چې ما به کاته چې د ګیري مبارک نه به هغه لوګي به نه داسې خاطه او د بچ کم پوکې ورکول. بیا کله هغه سری درسې برابر کو چې هغې نه پس هغه زنانه ته وی چې دا اوس د ماشومانو باندې وخوره او لاړو یو طرف ته کېناست. غلام ورته وایي ځې نه، چې نه دا ماشومان مې په ژړا کتلي وه چې تر څو پورې په خندا مې نه وي کتلي تر هغه وخته پورې زه نه ځم. داسې بادشاه عمر فاروق رضی الله عنه او تقریبا 10 کاله او 6 میاشتې او 4 ورځې 10 کاله 6 میاشتې او 4 ورځې د خپل خلافت دور کړو. داسې عجیبه خلیفہ چې د شپونکیان څه دي، شپونکیان دی به ګډې او چیلې به سرولې، نو دا به ګډې او چیلې به لیوان او پړانګان دا به مور سره سرې ده، یو بل باندې به حمله نه کوله. داسې انصاف. یو ورځ یو شرمخ را پاسېده او یو چیلې وخوړه، نو چې څنګه وی کته هغه شپونکي چې دا چیلې ماته کا د شرمخه، نو فورا وی چې داسې ښکاري چې عمر صاحب د دنیا نه لاړو. نو چې څنګه ښار ته راکوشو او خلکو نه تپوس وکړو، نو عمر صاحب چې کوم د دنیا نه تللی و. داسې دبدبه الله ورکړې وه چې ځناورو هم بې انصافي نه شوه کولی، ځناورو هم ظلم نه شو کولی. نو 10 کاله 6 میاشتې او 4 ورځې د خلافت دور او 3 کاله عمر 100 ورځې او داسې وخت په دنیا کې چې کوم دی تیر کو او د دنیا نه رخصت شو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه په ژوندانه باندې د صحابه کرامو په اتفاق باندې عمر سے چې کوم دی دای خلیفہ دوم جوړ کړو او ټول صحابه چې کوم دی په د باندې څه شو اتفاق. نو الله رب العزت داسې بادشاہان راولي چې دی اوسنو بادشاہانو ته سوخی ورته وخی چې دا بادشاہتوب داسې کیږي او دا بعضی خلک سدي بس خدای دې ورته نیکو هدایت خو داسې به وېم. مولا د سیاست سره سکار دی، دا وایي که نه وایي؟ مولا د سیاست سره سکار دی. نو داسې کس ته که وویمه چې خدای دې تباه که، نو دا به م ښه نه وي. داسې کس ته ووایه چې ګوره مرداره بد عقیده انسانه، لږ سوچ وکړه چې دا خبره ته په کوم بنیاد سره کې
سیاست خو ته وګوره عمر رضی الله څنګه سیاست کړي بادشاہ او بادشاہ امیر المؤمنین او اوس وخت بیا بل سره تداوی چې د سیاست منافقت ته سیاست منافقت نه دی خلکو داتې جوړ کو منافق بعضی بس خنه کان خلک هم شته خو بعضی پکې وردن نشي نو هغه ځان سره مردار کی سیاست خو ډیر ایون شی دی خو چې صحیح استعماله صحیح افهام او تفهیم به کې د خلکو د شپې او د ورځې خصوص ورته ساتي د دې د تعلیم خیال ساتي د دې د دینداري خیال ساتي د دې د معاشره د شرابونه د نشینه د بچکولو باندې توي نو سیاست خو عمر رضی الله عنه کوم دی کړو ته راشه امیر ماویه رضی الله سیاست وګوره چې د دماغ دی وګرځي نو زما عزتمندو عمر صاحب دا په دې بنیاد سره مې کوم خبره تاسو ته مخې ته کړه دا زموږ مشران دي د دینه دا ازدکاو به د په باره کې معلومات په حاصلو او د دې کم د دین د لپاره قرباني وي او کم تکلیفونه دي چې کم د تیر کړي وو نو دا مونږ تاسو ته واضح شي او دا ازدکول پکار دي الله رب العزت مونږ تاسو ته هم د صحابه کرامو اتباع نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين یا الله زموږ واړو لوی ټول ګناهونه معاف کړي مونږ باندې خپل رحم او کرم وکړي دنیا او آخرت هم خیسته کړي پریشانیو نه د مصیبتونو نه یا الله زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي خدای پاک دا شرران د شر نم اوساتي د حاسدونو د حسد نم اوساتي دا کوم وبا د خدای پاک دا ختمه کړي زموږ حکمرانان نیکان کړي د منافقت نه او د نفاق نه اوساتي خدای پاک څومره مسلمانان دي چې په هر ځای کې دي څومره مظلوم دي د دې ټولو حفاظت حافظ او ناصر شي بیماران ته صحت کامله شفا جله مستمره ور نصیب کړي مور پلار باندې رحم کرم وکړي د دنیا او د آخرت څومره پریشانی دي مشکلات دي د دې ټول نظم حفاظت نصیب کړي د دنیا او د آخرت څومره خوشحالي دا ټول نصیب کړي خدای پاک په آخر وخت د عظیمه کلمه په جواب په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سنت کوي